بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، جمعه مبارک ورځ ده او د اسلامی کال ومنیاش زبرګه چې یو ډېره زیاته اسې نوم زبرګه دی نو پخوانه د مشرانو به زبرګه ورته عربۍ کې ورته رجب وایي او ډېره زیاته بهترینه میاشت شروع ده. حضور علیه الصلاة والسلام به فرمایل چې رجب چې دی دا شهر الله، دا د الله میاشت ده او دا دعا به هم کوله چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله پس برګه کې او په شو قدر کې زمونږ لپاره ډېر برکت کې دی. دا دعا به یې کوله، خدای دا زمونږ لپاره برکتي کې وبلغنا رمضان او رمضان شریف ته مونږه ورسوي. نو مقصد مې دا دی کوشش کول پکاري چې د الله کور ته په ټیم سړی راشي. قرآن مجید کې الله رب کریم فرمایي چې تاسو د الله عبادت کوئ او د هغه سره شرک مه کوئ. نو د الله سره څوک په ذات کې شریک شته، نو سره په یو صفت کې د الله سره څوک شریک او یو شان کې هیڅوک نشته. عبادت صرف د الله کوئ، په عبادت پسې متصل الله فرمایي وبالوالدین احسانا، د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوئ، احسان کوئ. د مور او پلار سره بهترین سلوک، ښه سلوک کوئ. نو کوم فکر وکړو الله د خپل عبادت سره متصل د والدینو د مور او پلار سره د احسان کولو حکم فرمایي چې د مور او پلار سره نیکی کوئ. د دې اهمیت د دې نه معلوم شو. لکه بل ځای کې الله فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک، وایي زما شکریه ادا کړئ، زما شکر ادا کړئ چې زه ستاسو رب حقیقي ما ولوالدیک او د خپل مور پلار شکریه ادا کړئ. هغه مجازي رب دی او قسمه تربیت کوونکی دی. نو تاسو زما شکریه ادا کړئ او د مور پلار شکر ادا کړئ. ځکه مفسرین ذکر کوي د آیات لاندې کوم انسان چې د الله شکر وباسي خو د مور پلار شکریه د ادا نه کړه، د مور پلار شکر نه ادا کوي، داغو احسان نه مني، نو الله جل جلاله ته د شکریه قبول نه ده. او ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي
چې جنت چره الجنت تحت اقدام الامهات، جنت دا خاص کر د میندو د قدمونو لاندې دی، د مور د قدمونو لاندې جنت دی. او دومره حقوق حضور علیہ السلام یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما باندې ټول زیات حق د چا دی چې زه سره خاص صحبت خپل وخت سره تیر کوم. حضور علیہ السلام فرمایي چې ستا امک ستا مور. هغه بیا تاسو کوي دوباره وتم نبی اسلام بیا فرمایي چې ستا مور. بیا غدریم کې بیا تاسو کوي حضور علیہ السلام ته فرمایي ستا د مور پتا باندې زیات حق دی. سلورم پیر چې کله هغه تاسو کوي نو حضور علیہ السلام ته ارشاد فرمایي چې اب ستا پلار چې دی د هغه پتا باندې حق زیات دی. بیا نګور اول حضور علیہ السلام مور 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 په سلو مرتبه کې بیا حضور علیہ السلام فرمایي چې پلار. نو معلومه ده شو چې په اسلام کې دا خبره مې دې پورې کوله. بعضې کسان داسې چې هغه خو د اسلام نه خبره اسلام سټډي کړی نه، صرف نیوټن او هغه شي نه پړاو کړي، انګریزان سټډي کړي او د اسلام نه او د دین نه او د دې نه بې خبره. نو هغوی چې دي نو هغوی اکثر دا خبره که خیال کوي هغه کوي نام نهاد مسلمان چې ورته وایي که نه په خپله باندې مسلمان او یا غیر مسلم. یاره په اسلام کې د حقوق نسوان نشته، د ښځو حقوق نشته. اسلام چا سټډي کړی نه، د قرآن چا ویلی نه، قرآن نه څه خبر نه، ټول عمر انګریزي پړاو کړي، ټول عمر د انګریزانو په صحبت کې او د هغو په تربیت کې پاتې شوی نه به خامخا دا خبرې کوي. قرآن مجید چې د الله په عبادت پسې متصل فرمایي چې د مور و پلار سره ښه سلوک کوئ. ولې دا مور په ښځو کې نه ده، دا حق ولا چا ورکو؟ دا ولا قرآن ولا دا حق ورکو، اسلام ولا دا حق ورکو. د اسلام نه مخکې د زنانه هغه مقام او هغه مرتبه چې هغه ښکاره خبره ده چې هغه ځای ولا ورکړو چې را د چا به چې کله به خاوند مړ شو او دا خاوند به سیزو نو د خاوند د لاج سره چې دی هغه زنانه چې دا به ورسره سوځله، نه دا به سپېره چاته پاتې کېږي. یو خاوند به مړو هغه باندې به اور بل شو او ښځه به ورسره له پاسه کېښودله وې، نه دا به ورسره وسېځي، ژوندی به ورسره وسېځله. او که په چاته وبه یې نه سېځله نو ټوله زندګي به وې ته څوک په څوک کې تېری او غم به مناوی، ستا خاوند مړلی لکه دا چې هغې وجلی نه وې ټوله زندګي به دا په څوک کې تېری. اسلام دومره ښکلی دین هغې ختم کو. نه خاوند مړ شو نو ښځه چې دا به 4 میاشتې او 10 ورځې 4 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې به دا څوک مناو کی. دا به دې 4 میاشتې او 10 ورځو کې دا ښځه بل ځای به د نکاح وعده د چا سره نه کوي، د خوشحالۍ لباس په ناغوندي لکه یا شونډې سرې کول شو یا ویښته داسې په طریقه باندې غوړول دا کول چې د هغې نه زیب و زینت، مطلب د خبرې دا ده چې د کوم شي نه زیب و زینت ښکاره کېږي هغه به دا ښځه نه کوي. او د خاوند د کور نه بهر شپه هم نه تېروي، خاوند د کور نه به بهر شپه هم نه تېروي، بلکې دې کې که سخت ایمرجنسي په صورت کې ډاکټر لا انسان د کنو بیماریږي دا د کور نه وځي، خو دا به واپس د خاوند کور ته ځان رارسوي. او هغه کور کې به دا کم کور کې چې دا د هغه په ژوندانه باندې اوسېده هغه کور کې به دا 4 میاشتې او 10 ورځې تېری او دا به د غم اظهار کوي. حضور علیه السلام فرمایي وایي څوک چې په الله په ورځ د قیامت ایمان لري نه هغه به په مړي باندې د 3 ورځو نه زیات څوک به نه مناوهي، غم به نه مناوهي. هم ښځه چې دا هغه به خپل په خاوند باندې 4 میاشتې او 10 ورځې او که حمل یو نو بیا الله تعالی فرمایي ایضان حملهن چې کله ماشوم پیدا شو که هغه میاشت پس پیدا شو او که هغه 2 میاشتې پس پیدا شو او که هغه 8 میاشتې پس پیدا شو او که 10 میاشتو ته خبره ورسېده نو هله به بیا دا ازادېږي. لکه او که نن خاوند مړ شو او سبا له ماشوم شو بس د دې خبره ختمه شو، څوک د دې ختم شو وضع د حمل الله تعالی فرمایي قرآن مجید کې. نو دا به د خاوند هغه دغه مناوي هغه ټول عمر څوک چې هغه اسلام ختم کو چې نه زنانه دا به نه کوي، چېرې دا به ټول عمر په څوک کې ناست دی. او یا به کله بعضې معاشره داسې وه قرآن مجید کې د هغې متعلق آیاتونه نازل شوي دي چې الله فرمایي تاسو ښځې په میراث کې نه شئ وړی، دا به باقاعده په میراث کې شمارېده. لکه مثال په طور چا به رور مړ شو نو هغه رور نه مال پاتې کېږي دی بل رور ته،
جیدات پاتې کیږي، نقدي زیورات وغیرہ هغه پاتې کیږي. نو په جاهلیت په زمانه کې به وتا یو خزم پاتې کېده، دا په میراث کې دا چا شو، هغه جزا بیا په خپل اختیار براغې نو هغه چې تاسو کوي کله ضروري زما خو هله یاد پلان کې دی چې خرڅ کما چاله به ورکما. بل څه قرآن مجید کې بیا هغه آیاتونه نازل شو چې انت رسول النساء کرها، دا تاسو مکه وي خزه په میراث سره نه وړي کېږي. میراث ضرور دې مړ شو یا بل څوک مړ شو، تا په میراث کې هغه مال پاتې کیږي، دا هغه جیدات پاتې شو، خو خزه چې دا هغه ته په میراث کې نه ده پاتې. دا هغه خپل مرزیه څوک وتیر کی او دا څوک چې دا د خاون حق ته استبراد رحم وتوي د رحم پاکواله هغه یو طرف تره، خو کپرز کې یو کس دی هغه د یو جنې سره دا مسلې ډېر زیاتې راځي. سکالم دوه تقریبا د دې علاقو کې نږدې راځي چې یو خاون مړ شو او سپ نکاح شوی دی او دا جنې د پلار په کور باندې ناست را لا د دې رخصتي نه شوی، دا کور ته نه راوسته شوی، خو او د دې خاون مړ شو دا هم څوک مناوي څلور نه 14 ورځې به دا په عدت کې تیریا، خو پای کې دغه چې د دې چون کې واده نه شي نو دا پلار په کور کې به تیرې. چې پلار کو تراوسته شي خاون کو تراوسته شي بیا خو ټیک ته خاون په کور کې بس څوک مناوي څلور نه 14 ورځې نو دا نه نکاح چو شو او خاون د خدای نه کړه دې مړ شو نو دا بیا څوک چې هغه به مناوي په شانتي با څلور نه 14 ورځې نه دا بل ځای نکاح کولای شي. نه مطلب دا چې د چاته دغه کولای شي چا سره وعده کولای شي د نکاح نه بل څه زیب او زینت اظهار کولای شي، بلکې دا په غم کې ملاوي چې زما خاون مړلې. د خاوداتون کې هغه خاون هغه حق ته چیرې د خزانو ته الله خپل چې ستاسو خاون پتا باندې دا حق ته. نو مقصد مې لري چې اصل کې حقوق چې دې زنانو لا خو اسلام ورکړ دي. په اسلام کې چې د زنانو څومره خیال خام دا خود خدي شو ایسي ولا باقاعده په جیدات کې مقرر کړه. خاون مړ شو نو د خزي او بچی نشته ده، نو د دې خزي په سلورم ایسه چې داغه په مال کې ده. مثال د 3 लाख روپۍ سړی په میراث کې پاتې شي 3 लाख او د دې بچی شته نو نور مال به بچو ته بیا پاتې شي نور هغه سي او 1 लाख روپۍ چې هغه د زنانه شوي هغه بچی نه نو بیا کبه دا چې بچی بیا اتمه ده دې کې خطا چې بچی نه چې بچی کله نه نو مطلب دا بیا د خزي سلورمه ده او چې بچی نو بیا اتمه ده. دا شو دغه اسلام چې هغه مقرر کړه. مور لچره زنانه د هغه له پکې اسلام مقرر کړه، اولاد نشته نو بیا مطلب دا د مور درېمه ده ثلث ته درېمه ده، اولاد دې بیا د مور شپږمه ده. دا د زنانو څونه حقوق په اسلام کې بیان شوي دي. د دې څه خبر دی چې هغه خلک چې زنانه د پاره هغه په الله تعالی قرآن او حدیث چې دی هغه له امن ورکي پرده ولا ورکي چې دا په امن باندې پاتې شي، دا په پرده کې پاتې شي، دا به حیا نشي. او د اسلام نه علاوه چې نور مذاهب دي هغه به پرده کوي به حیا کوي او دا ول موږ حقوق ورکو. دا زنانو حقوق نه دي، هغه ته حقوق د زنانو ختم کړو. نور اسلام دومره د حضور اسلام فرمایي چې رچا د خور سره تا احسان وکړو، تا خور دا ته تربیت وکړو، تو سره خکه احسان وکړه کې دا ستاره لپاره صدقه ده. د نور تربیت حضور اسلام فرمایي چې یو دوی د زینه د انسان سره ستمای یا کیږي یا نه کیږي خو تمه خو نفسي کنم او د لور نه خو هیڅ تمه هم نه اخو سیب د الله د رضا لپاره بل کور لپاره لوی ولدي. نو نبی اسلام بعد ویته کرا دي چې د دوه لور چا تربیت کو دی حضور اسلام فرمایي جنت کې به زما سره یو ځای. وګوره دا څومره خواله چې څومره غټ انعام شو چې حضور اسلام په خپل مرګتیا اعلان کړي چې چا د لور ته دوه لور تربیت چاو کو. حضور اسلام ته یو پیر مور بي فرمایي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ولزن علی رالا نو دوما شومان دي وسره سوال کو وای زه ولګم درې کجوري دي ما سره نور څه نشته هغه ولا ورکړي. نو یو کجوري د یوې ماشومې له ورکړه او بل کجوري د بلې ماشومې له ورکړه. یو سر پلاس کې خبرې کوي د ماشومان او زر زر کجوره وخوړه چې وخوړل مور ته منګل راکا نو هغه چې وته سیپ هغه خړل نو هغه کجوره نیمه کړه نیمه یوې ماشومې له ورکړه نیمه کجوري بلې ماشومې له ورکړه. نو ایزه د مور شفقت کنه ته هغه په خپل ولا خوړه خو هغه خپل زو خړې منګل کجوره دی ول خپل نیمه کړه نیمه یوې له نیمه بلې له ورکړه. دې چې کله حضور علیه السلام ته تذکرو که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانه راغلو او سوال کوم ما ول درې کجوري ورکړي یو ماشومې له ورکړه بل بلې له بلې ولم بیا نیمه کړه په خپل ونه خوړه. حضور علیہ السلام فرمایي چې دا څوک په دې مبتلا شو چې رب دې چا الله تعالی ولا لور ورکړي
او په ښه طریقه باندې تربیت وکړو نو دا حضور علیه السلام فرمایي چې غټ اجر او ثواب ولا الله تعالی ورکوي. نو هلته د زنانو حقوق ته ګوره. نو مقصد دا دی چې یاره دا دې پورې مې خبره کوله چې په اسلام کې د زنانو مور پلار مور د خپل لاندې جنت دی، دوی سره احسان کوه، د مور سره ښه کوه، د مور خوشحاله کا، بس د دې قدم اوچتول او ستا لپاره دغه جنت دی. دا حضور علیه السلام دا د زنانو حقوق ورنه کړو، په کوم دین کې دومره حقوق یې ولا ورکړل دي. نور مطلب دا دی چې په اسلام کې په حدیث مبارکو کوم کتابونه چې دي په هغې باندې غټ غټ چپټر یې چېرې په هغې کې د حقوق نسوا چېرې حضور علیه السلام 9 بیبیانې دي په یو موقع باندې، او د ټولو بیبیانو حضور علیه السلام الله تعالی دا مقرر کړو چې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا باندې عدل فرض نه دی. ترجی من تشاء منهن وتؤوي الیک من تشاء. که څوک ځان نه لرې کې او که نږدې کې ستا بیبیانې تا ته الاؤډ دي، ته په غیر د کالینا په غیر د مهر نه تا ته اجازت ته نکاح کوه. حضور علیه السلام دا خصوصیت و چې زنانه به ورته راله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ستا سره نکاح کوم، بس نبی صاحب ما قبوله کړې، دوو کسانو خبره واورېده بس شو. مهر د حضور علیه السلام باندې ضروري نه و، ها نبی صاحب به ورکو خپل دغه مناسب، خو خدای پاک په ان وهبت نفسها للنبي سوره احزاب کې الله فرمایي چې زنانه نبی علیه السلام ته ځان هبه کوي، ځان ورته ماته ته ځان وبخو، نبی صاحب قبوله کړه، بس خبره ختمه شوه. او خالصة لك من دون المؤمنین، د نور مؤمنان علاوه دا حکم صرف ستا لپاره دی. نور بغیر د مهر نه نکاح نه کېږي. مهر که بغیر د مهر نه نکاح وشو نکاح، خو بیا هغه معاشره کې د دې خور به واده شوي، د دې تره لور به واده شوي، د دې امزولې که نه یا که دغه نه د پلار خویندې، نو هغې کې مطلب دا دی چې د هغو څومره مهر یي هغه به د دې مقرر شي، دې ته مهر مثل ویلی شي. بیا خو نکاح وشو. نو مقصد د خبرې دا دی چېرې دا حضور علیه السلام باندې الله تعالی عدل پې نو فرض کړی. حضور علیه السلام به د هغې باوجود چې حضور علیه السلام به خیال ساتو د زنانو، چېرې مطلب دا دی دې کې زمانه څه نافرماني ونه شي، په دې کې زمانه داسې ونه شي چېرې یو خفه شي ځان ته باقاعده به اخري بیمارۍ کې حضور علیه السلام فرمایي ستاسو خوښه ده زه د چا کره پاتې شمه. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته اشاره هغې طرف ته کوي چېرې دلته پاتې شم، ټولو ورته زموږ اجازت دی پاتې شه، هغو اجازت ورکړو. نو مقصد دا دی چې په اسلام کې د زنانو چې څونه حق دی دونه په یو ډله کې چېرې دا خلک چې نارې وایي که نه میرې جسم میرې مرضي، دوی د اسلام نه څه خبر دي، دا خو هغه نور دینونو والا نه متاثره شوي او ځان یو قسمه دغه کوي، خپل هغه حجاب ختموي، خپله حیا ختموي، خپل عزت ختموي. اسلام خو ولا عزت ورکړلی. اسلام چې دی انتهایي په اسلام کې د دې خیال ساتلی شوی دی چې زنانو ته پوره حق چې دی، پوره حقوق چې دي هغه ورته میلاو شي. نو زما مقصد دا دی چې د مور د خپل لاندې اسلام جنت مقرر کړو، د مور سره د احسان کوه، د مور سره د ښه کوه. الله تعالی د خپل شکر سره متصل فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکر ادا کا، خو زما د شکر سره د مور پلار شکر به ادا کې، د مور پلار شکر به ادا کې. او حضور علیه السلام ته یو کس راځي یا رسول الله د جهاد لازم، خو د جهاد موقع نه ضرورت دی. حضور علیه السلام فرمایي ستا مور پلار ژوندي دي هغه او وایي د هغو خدمت وکړه ستا لپاره جهاد دی. خپل مور پلار خدمت وکړه دقه په عین موقع چې هلته به ضرورت و، نو حضور علیه السلام هغه مور پلار خدمت ته پاتې کوي. نو په اسلام کې د هر چا د حقوقو انتهایی، بلکې انسان خو انسان دی، د عام حیوانات د انسان نه علاوه چې کوم حیوانات دي د هغې حقوق چېرې د هر شي خیال ساتل، د هر چا سره احسان کول. په دې کې مثال په طور دا بوټی دی، حضور علیه السلام حدیث مبارکو کې د دې هم تذکره کوي چېرې بوټی ته نه حل کې او د دې خیال ساتې، دا هم ستا لپاره صدقه ده یو قسمه، دا ستا لپاره صدقه ده. بې وجې شین بوټی نه کټ کول په غیر د ضرورت نه. نور خو الله تعالی د انسان د ضرورت لپاره پیدا کړي، خو په غیر د ضرورت نه بوټی کټ کول هغه حضور علیه السلام منع کړي دي. یا یو څیز ته اور لګول چې دا حضور علیه السلام د هغې نه منع کړل چېرې دا تاسو مه کوئ. په دې اور باندې صرف رب النار، یعنې د اور رب چې دی هغه پې چاله سزا ورکولی شي او تاسو پې دې باندې چاله سزا نه شئ ورکولی. د سزا په توګه ته چاته اور نه شي ورته کولی. بعضې کسانو سزا کې داسې و چېرې اور یې ورته کړی وایي کې میږي وغیره سي، نو حضور علیه السلام په هغې باندې سخت خفه شو، وی نه دي جایز چېرې په اور باندې څوک عذاب ورکړي الا رب النار، هغه د اور رب چې دی هغه پې سزا ورکولی شي، خو تا ته دا اجازت نشته چې ته د اور په ذریعه باندې یو څیز له سزا او عذاب چې دی هغه ورکړي، یو زیرو څیز ته اور ته واچوې. نو بهرحال مقصد مې دا دی چې اسلام کې د
حقوق الاسواد الله تعالی د خپل عبادت سره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د الله عبادت کوئ، شرک سره مه کوئ، او د هغې سره متصل فرمایي د مور پلار سره احسان کوئ. که ستا په موجودګۍ کې د بوډاوالي ته ورسېږي اوف قدرې لفظ ورته مه وایه، ولا تنهرهما رټئ مو، او په خپلو دواګانو کې خپل مور پلار شریک کا. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. یا الله زما په مور پلار داسې رحم وکړي کما ربیاني صغیرا، لکه څنګه چې دوی په وړوکوالي زما تربیت کړله. یو معنا. او دوی معنا مفسرین دا کوي چې یا اله العالمین کافي تشبیهنا دي تعلیلي ورته وایي یا الله زما په مور پلار باندې داسې رحم وکړي ځکه کما ربیاني صغیره، ځکه چې دوی په وړوکوالي زما ډېر ښه تربیت کړلی، زما خیال یې ساتلی، نو الله ته پرې رحم وکړي. او بیا د وفات نه وروسته حضور علیه السلام فرمایي، حدیث طبراني شریف حدیث دی، چې څوک د جمعې په ورځ باندې د جمعې په ورځ یو کس روان شي چېرې زما د خپل مور پلار قبر له، او دی د مور پلار قبر ته لاړ شي، حضور علیه السلام فرمایي غفر له، ده ته بخانه وکړی شوه. د جمعې پر عاصم حضور علیه السلام فرمایي دوا کې به یې نه هېرې، قبر زیارت دی د دوا لپاره ده، ایصالي ثواب پسې کوه، په خپل دواګانو کې یاد ساته. او قرآن هم موږ ته دا تعلیم راکوي چې ربنا اغفر لي ولوالدي، ځان ته دعا خدای ما وبخې، او په خپل بخانې پسې متصل ولوالدي، خدای زما مور پلار وبخې. او د هغې نه وروسته بیا ولجمیع المؤمنین خدای ټول مؤمنان وبخې، او ټول مؤمنان سړي او ټول مؤمنانې ښځې وبخې. خو اول ځان ته مغفرت دعا، بیا پسې متصل خپل مور پلار ته دعا. اسلام داسې دین چې یاره په مخ د ځمکه باندې داسې دین بل نشته دی. په دې کې د هر چا حقوق، د الله د حقوقو نه والا حقوق الله نه، او د هر څیز د حقوقو خیال چې دی په اسلام کې ساتلی شوی دی. الله جل جلاله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي په حال دی الله رحمت. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله عليه وسلم.